بسم الله الرحمن الرحیم. پارا نمبر 20 سورة القصص آیت نمبر 22 صفحہ 618. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه أو حركلاش متوجه شوف تلقاء مدينة أردت مدينتا قال نبي موسى عليه السلام عسى ربي أميد رب سما أن يهديني وخيمات الأرزما وخيمات سواء السبيل نيغلار. ولما ورد أو هركلت شديق رسيدو ماء مدينة وجود مدينتا وجد عليه دوي من دهلتا أمة من الناس يودل دخلقنا يسكون بساروت وركولي ووجد من دونهم أوي من دودين جدا امرأتين وخسي يذودان كرامنا کڑی وچی لئی. قال دوویل ما خطبكما استاسو سحال دے. قالتا دیدوانو دوی لا نسقي نشو ورکول منگا حتی تردی چی یستر الرعا واپس پوزی شپانا و ابونا او بلار دا منگا شیخ کبیر دیر بڑا دے. وسقا لهما نبور کی دیدوانو چیلوتا ثم تولا بیا دے اگردیدو الى الظل یوسوریتا فقال ویوی ربی ایدما ربا انی بیشکذا لما انزلتا اغا خیر تا چتی نازلے الیا ماتا من خیر نسخی گڑنا فقیر محتاج ما. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس د موسی علیہ السلام یو بل سفر اغا شروع شو. موسی علیہ السلام پس دیده کی د فرعون لخکری او فرعون باقاعده تلاش شروع کو. الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام تړکی واچول چې د دې ځاینا اوس د مدین ته روان شه. دا کوم ځای کې چې موسی علیہ السلام اوسېدو او د فرعون حکومت وبکې دا مصر او د دې ځاینا چې موسی علیہ السلام کوم طرف ته روان شوی دی نو هغه مدین دی. خدایا ساتل پکار دی چې موسی علیہ السلام باندې کوم یرا او خوف راغلی دی نو دا په هر پیغمبر باندې براتلی شي او په عام انسان باندې براتلی شي. یو وی ایمانی یرا او یو وی طبعی یرا چې د انسان طبیعت کې یو یرا پرته وي. نو کله انسان ایمانی یرا راشي نو هغه نقصانی ده، ایمان کې کمی ده. لکه مثال دا چا د یری د وجه نه د دین کار پرېږدي، د چا د یری د وجه نه د دین مسلې پرېږدي، نو دا خطرناک څیز دی.
د دین تبلیغ او د دین دعوت هغه پرېږدي نو دا خطرناکه خبره ده. او که تبعیه په انسان باندې راشي دا په هر انسان راتلی شي. دا څه ده تکلیف خبره نه ده او څه غلطه خبره نه ده. دا په ټولو پیغمبرانو هم راغلي ده. لکه دلته موسی علیه السلام باندې یره راله د فرعون نه، الله تعالی ورته کې واچول نو مدین ته روان شو. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هم دا یره راغلی ده، نو هغوی مدینې منورې ته هجرت وکړو. دا د انسان طبیعت دی. اوس انسان ته وایي مړکومه دی او حکومت او هر څه در سره وي هاجي خامخا انسان کې به یره پیدا کېږي. ځکه علما وایي دا یره دا د دینه نه پیدا کېږي چې د انسان ایمان کمزوری دی، نه دا چې دا کم خوراکونه موږ کوو او د دینه دا کم د بدن اجزا او طاقت جوړېږي نو په هغې کې دا یره پرته ده، کې دا یره پرته ده. نو دا په پیغمبر باندې هم راتلی شي، په عام انسان باندې هم راتلی شي. نو څوک به دا نه وایي چې نعوذ بالله من ذلک موسی علیه السلام بزدل او وتښتېدو. نه نه تښتېدلی نه دی، بلکې دا یو دفاعي کار، یو وخت دپاره ځان یو طرف ته کول، بیا ځان مضبوط کو بیا راشي. بیا موسی علیه السلام راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه راغلی. بهرحال موسی علیه السلام مدین طرف ته هغه روان شو او مدین ته موسی علیه السلام ځکه لاړو چې موسی علیه السلام ته پته لګېدلې وه چې د ابراهیم علیه السلام اولاد دې ځای کې شته، هغې کې به څوک ښه سړی وي. دا پته ورته نه وه چې شعیب علیه السلام هلته کېږي. دا خو ته الله تبارک وتعالی دا ترتیب هغه برابر کړو. خو دومره پته ورته وه چې مدین کې نیکان خلک شته، د ابراهیم علیه السلام اولاد دی. هلته چې رسي هلته کې اوس الله تعالی دته یو لین برابروي، یو طریقه ورته برابروي. موسی علیه السلام چې کله مدین ته ورسېدو نو دته دا پته نه وه چې دا مدین ته زه راورسېدم، بارډر مې پار کړی دی. دته څه پته لګېده خو دی روان دی، ښې سفر یې کړی دی. دا 8 منزله دی. یو منزل دا 50 کیلومیټرو نه سیوا راځي، په سوونو کیلومیټره سفر هغه موسی علیه السلام په غیر آباد لارو باندې کړی دی. چې ورسېدو نو یو ځای کې هلته یو کویې ولیدو، لوی کویې دی او بلا شپانه هغوی ورته راغلی دي او خپلو ګډو بیزو ته اوبه راوباسي او یو غټه حوض غوندې دی هغې کې اچوي او هغه ګډې بیزې اوبه څکي. دی تږی مو خامخا او دا خلک یې ولیده. انسان چې داسې په غیر آبادو لارو باندې راغلی وي او داسې پرامن خلک وویني لګیا دي خپل کار کوي، خامخا انسان وایي لږ ورسره کښېنم، لږ ورسره ودرېږم، اوبه یې مسکلې او بیا ګوري چې یاره دا خلک لګیا دی خپلو ګډو بیزو ته اوبه ورکوي. اچانک یو طرف باندې نظر شو چې یو 2 جینکۍ دي پرده کې پټې او هغوی سره خپلې ګډې او بیزې 40-50 ګډې او بیزې هغوی سره هم دي، هغوی یو طرف ته کېنولې دي، هغوی اوبه چې کوم دی نو هغه نه ورکوي او نه دا خلک د هغوی ګډو بیزو ته اوبه ورکوي. د دې ښه سړي په دې ذهن کې چې الله تعالی چاته نیکي ورکوي نو خامخا د ده په ذهن کې دا وي چې غریبانانو سره مدد وکړم، بېکسو فقیرانو سره زه مدد وکړم. دا د ښه سړیتوب نښه ده. یو انسان کې چې دا صفت پیدا شي نو دا الله تعالی کمال ته رسوي، دا انسان الله کمال ته رسوي. اچانک د ده په ذهن کې دا را پیدا شوه او دی هغوی ته ورغلو. تپوس دې کوي ما خطبکما، مختصرو الفاظو سره لوی تپوس کی. دا ما خطبکما 2 معنی. یو معنی دا ده چې دا ټول خلک خپلو ګډو بیزو ته اوبه ورکوي، تاسو ولې اوبه نه ورکوئ؟ تاسو یو طرف ته ناست یې ګډې بیزو مې کینولې دي. یو معنی ده. دویمه معنی دا ده چې دا ټول سړي دي، تاسو ښځې ولې راغلي یې؟ ولې ستاسو سړی نشته؟ دا مختصر خبرې ورسره کوي. زنانو سره به د ضرورت خبرې کوي په پرده کې، مختصر الفاظ، ګپ شپ به ورسره نه لګوي په ګنټو. مختصر الفاظ، لفظ یو دی، معنی یې 2 دي. هغوی دواړه جواب ورکړي. یو جواب یې چې تا وویلې چې دا خلک ګډو بیزو ته اوبه ورکوي او تاسو نه ورکوئ، یو طرف ته مو کینولي دي، نو هغه وجه دا ده چې دا خلک ډېر بېکاره خلک دی. دی زمونږ قدر نه کوي، زمونږ د پلار قدر نه کوي. زمونږ پلار پیغمبر دی او د هغه سره د دی نه لګي نو موږ سره هم نه لګي. نو دی چې کله خپلو ګډو بیزو ته اوبه ورکړي نو د کوهي باندې یو غټه تبۍ کړي، موږ خو به نشو ورکولی. د دی د هغه ګډو بیزو نه چې کوم بقایا مقایا اوبه پاتې وي نو هغه موږ خپلو ګډو بیزو ته ورکړو. موږ داسې نه، موږ ته نه راکړي، موږ ته نه راکړي. ډېر ښه.
پیغمبر خو خامخا الحمدلله داس ظالمان بل جا تاسو چې تاو کو چې تاسو سړی نشته نو د مونږه رور نشته د مونږه د پیغمبر لونی او مونږ ټول خويندې او دا دوه خويندې مونږه د خدمت لپاره مقرر دي چې هغه به دا ګړې او بيزي سره زمونږ پلار شیخ کبیر یو ډیر لوی عالم او ډیر لوی بوډا دی د دې دوه معنی دي شیخ کبیر معنا موږ مشر شیخ صاحب دی یعنی ډیر لوی عالم دی خو مشر دی هغه کار نشي کوله لوی عالم دی الله تعالی د دین هغه پیغمبر دی دی وای داس زمونږ شاه منصور شیخ صاحب دی الله خبرونه ډکه هغه وی موسی علیہ السلام وی تاسو به غیرت دي دا دومره د لګان دي چې دا کارونه کوي چې خذو خیال نه ساتي کار څنګه خذ دي کستاس وسره لګیو کنه لګیو خذ خودي د زنانو خلق خیال ساتي ظالمان داسې بیکار دي موسی علیہ السلام وی ورالو هغه پهلوانو او خپل طاقت وته الله تعالی یو بیره خوذل او چې راته کې ډېر لوی طاقت دی یو شي ټول یو او هغه بوکا به تو کسانو په راويستا لوی بوکا وغټ زناورو بوکا لوی کولې اتو کسانو بوکا په یوازې باندې راو تبای چې پیخي واغې په یوازې لري کا به 1200 کسانو چتول او تبای به دلته کې وی به باندول زنانو بیا هغه تبای چرته لري کولې تبای 1200 کسانو والا تبای ته په یوازې اخو چا خوې کاو آی پورو یاري دا داسې په بلا باندې وړي دا خدا تو کسانو بوکا په یوازې د 1200 کسانو تبای په یوازې باندې او چته مونږ ته سونه وای بس زر زر چې کم دانی او سو بوکی را واړولې او هغه ته واس قراشي فاندو د خپل ساروي راولې او دلته کې چې کم دانو باقاعده د ساروي خړوب کوي هغه ساروي خړوب کاو چې کم دانو باقاعده دا لا وګم دی موسی عليه السلام په دې وخت کې هغه چې کم دانو وګم دی او الله تبارک وتعالى ته کم دانو دعام کوي مفسرین حضرات لیکلي تقریبا 12 سره موسی عليه السلام سنو سکلي پانی به خوړي بلار باندې بتلو پانی به خوړي لای سخیره کېشته نه الله تعالی دومره طاقت هغه چې کم دی ورکړی ځکه پیغمبر دی پیغمبر کې د سلو پهلوانانو طاقت نو د ډېرې زیاتې خوشاله شوي او موسی علیه السلام یو ونې لاندې هغه کېناستو انتهایي اوږې که 12 سره دی چې انسان څه ونه خوري په پاڼو ګزاره وکړي ډېر زیات تکلیف کې وي او دکه ټایم کې الله ته یو دعا کوي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا الله ته چې کوم خیر او ښېګړه ما ته نازلې او زما په تقدیر کې وي نن زه د هغې محتاج نن زه وږې شوی زما په نصیب کې چې کومه خیر او ښېګړه تا ما ته مقرر کړې وي نو ما ته یې لږه زر راکړي زه هغې ته محتاج یم الله تبارک وتعالی اوس بندوبست کوي دا جینکۍ د وخته کور ته ځي او پلار ته ټوله واقعه ذکر کوي او پلار به واپس هغه راستوي دینه دا خبرې معلومې شوې چې د نیکانو خلکو نښه به دا وي چې هغه به د ضعیفانو او د محتاجانو که زنانه وي که سړي وي د هغې به باقاعده خیال ساتي اجنبي ښځې سره به په طورې ضرورت خبرې کوي مختصرې کیسې به ورسره نه کوي کیسې به ورسره نه کوي او دویم دا چې دغه زمانه کې وایي پرده لازمي هم نه وه که د پردې حکم بیا وروستو راغلی دی د نبي علیه السلام په دور کې خو د هغې باوجود دې دواړو جینکو پرده کوله دوی په پرده کې ناستې وي یو سیټ ته ناستې وي نو پرده لازمي نه وه او هغې په ځان باندې پرده لازمي کړې وه وایي دا د انسان فطرت دی د زنانو فطرت به دا وي چې هغې به پرده کوي د پردې به باقاعده هغه خیال ساتي او دا چې زنانه د ضرورت په وخت کې به د کور نه وځي بې ضرورته به د کور نه وځي لکه دی ډېر سخت ضرورت و د معاش ذریعې بل څه نه وه دغه ګډې پیسې وي نو دا بې ضرورت په طور باندې رایستې او یو طرف ته به ناستې وي د خپلې پردې خیال به یې ساتلو ولما توجه هر کله چې موسی علیه السلام متوجه شو تلقاء مدینه طرف د مدین ته قال وی عسى ربي ان يهديني سواء السبيل قریب دا چې وښیي ما ته لاره زما رب نیغه لاره موسی علیه السلام په بدله لار باندې روان دی په مشهوره لار باندې د ځکه چې وایي فرعون را پسې رانشي ولما ورد ماء مدین کله چې ورسېدو اوبو د مدین ته وجد علیه امة من الناس وی موند دې سره یو جماعت د خلکو نه یسقون چې خپلو ګړو بېزو ته اوبه ورکولې ووجدا وی موند من دونهم د دوی نه دې خوا امراتین دوه ښځې تذودان چې هغې خپلې ګړې پسې بندې کړې وې
هغې ته ولاړې وې. قال دو ویلې ما خطبکما ستاسو دواړو څه حالت دی چې نور خلک اوبه ورکوي تاسو اوبه نه ورکوئ، نور خلک سړي دي تاسو ښځې یئ. قالتا دواړو ویلې لا نسقي موږ اوبه نشو ورکولی حتی یسر الرعا تر دې چې دا شپانه واپس شي. وابونا شیخ کبیر او زموږ پلار ډېر لوی عالم او بوډا دی. فسقا لهما د اوبه ورکړي د دې دواړو ګړو بېزو ته. ثم تولا بیا یو طرف ته لاړو الى ظل سوري ته. فقال وی ربي زما ربا اني بشک ظالما انزلت الی هغه خیر او ښېګړې ته چې دې ما ته راکې من خیر د ښېګړې نه فقیر محتاج ما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم انبيائه وعلى اله وصحبه.